نن مې درله ډېره مبارکه وظیفه راوړې ده د هغه خویندو دپاره چې د هغوی خاوندان غریبانان دي یا واده نه دی شوی لیکن پلار غریب دی رور غریب دی. دا ښځه د زنانه ذات غواړي چې زما دا خاوند دی مالدار شي، زما دا رور پلار دی مالدار شي، د چا محتاجه دی نه شي. د هغې دپاره مې ډېره عجیبه ډېره ناشنا او ډېره مجربه وظیفه د اولیاء کرامو راوړې ده. نو کومې زنانه چې خواهش دی د خپل پلار باره کې د رور باره کې یا واده شوی د خاوند باره کې چې الله تعالی یې مالدار کړي، الله تعالی یې د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي او رب کائنات یې د قرضونو نه وساتي. د هغې دپاره ډېره عجیبه او مجربه وظیفه صوفیه کرام حضرات هغه بیانوي او دا وظیفه د مجرباتو نه ده، ډېره زیاته عجیبه او اسانه هم ده. لیکن کم سړي زموږ وروڼه بیګان دا وظیفه واوري نو هغوی له پکار دي چې خپلو زنانو ته دا وظیفه لازمي واورئ او هغوی په دې وظیفه باندې پوه کړي، د خاوند دپاره دا وظیفه وکړي. انشاءالله ډېره مجربه وظیفه ده. راځو د وظیفې طرف ته. د صورت علم نشرح یو 2 نمبر آیات دی، نو چې کومه زنانې هغه آیات روزانه 100 بار وایي دا د خپل زندگی معمول ساز کی، دا د خپل زندگی وظیفه ساز کی، نو د هغه پلار د هغه رور د هغه خاون که د هغه زامنی زامن الله تعالی به کروڑفتیان کی، الله تعالی به د لکونو مالکان جوړ کی او الله تعالی به ډېره ترقي ورکړي. نو دا ډېر آسان عمل دی. آیات کم یو دی، ووضعنا عنك وزرك دا ډېر مبارک وظیفه ده. هغه زنانه هغه خویندې میندې چې هغوی خاوند دی رور دی پلار دی زوی دی غریبانان دي د هغوی دي دا آیات روزانه 100 کرته وایي. دا عمل به د هغې نه پس دعا کوي او دا عمل به 21 ورځې چې کوم دی جاري ساتي. که د خپلې زندګۍ وظیفې سره کوي نور نو علی نور ډېر اثر به کوي. وظیفه ده ووضعنا عنك وزرك د صورت علم نشرح د هغې 2 نمبر آیات دی. نو دا دی د خپلې زندګۍ معموله وظیفه سازه کې ډېر برکتناکه وظیفه ده. الله مو خوشحاله او آباد ساته.